د بینظیر روپۍ چې کله موږ آنلاین چې کوو نو هلته کې موږ ته په سټیټس باندې له پاسه لیکلی چې ایکټیو، ځینې کسانو ته یې ان ایکټیو لیکلی، ځینې کسانو ته یې لیکلی سیم نوټ ایشو، دا یې ورته لیکلی نو چې دا یې لیکلی هغه وایي د دې مطلب چې دی دا سره. ځینې کسانو ته خو دا پته هم نشته چې موږ آنلاین بلې روپۍ چې دي دا به څنګه چیک کوو. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسئ، ځکه زیاتر کسان چې دي هغه به له دې نه خبر. کوم چې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی نو هغو ته دا پته نه لګي چې موږ ته به روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو تاسو به له اول نمبر لاړ شئ، په ګوګل کې به 8171 ولیکئ په انسو باندې 8171 لکه 8171 چې دی دا به ولیکئ، به سرچ کوئ. چې څنګه سرچ کو اولنی ویب سایټ به ورته راشي. اولنی لیکلي چې د کومې راغلي چې په هغې څنګه زور وکړو نو په هغې کې تاسو له 2 خانې درکړي. 2 خانې په پاسنۍ کې به تاسو د خپل شناختي کارت نمبر راولی انسي دي، هغه انسي به ولیکئ او لاندې چې دی لاندې په هغې کې له پاسه یو کوډ به یې لیکلی نو هغه کوډ به راولی هغه په لاندنۍ په سکرین باندې به تاسو ته کوډ لیکلی، هغه کوډ چې دی هغه په لاندنۍ خانه کې ورکئ او معلوم کړئ باندې چې دی په هغې به زور وکئ. چې په هغې څنګه زور وکړو نو تاسو ته به راشي ستاسو سټیټس چې دی هغه به تاسو ته شو شي. خو ځینې کسانو ته راځي سیم نوټ ایشو. نو د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړې ده چې سیم نوټ ایشو تاسو ته راځي، تاسو دفتر ته ځئ او سیم چې دی دا دوباره راخلئ. ځینې کسان وایي موږ په دفتر کې سیم راغستی دی. که تاسو په دفتر کې راغستی دی خو ما تاسو ته د هغې مسلې ویلي چې په هغې کې غلطي راغلې ده، د هغې د وجې نه تاسو ته دا راغلی، تاسو به دوباره دفتر ته ځئ او هلته کې به سیم چې دی دا به راخلی. چې سیم راواخلی نو تاسو ته به بیا یو 10 ورځې ټایم یا به داسې درکړی شي، کېدای شي په هغې کې لږې زیاتې تېرې شي. نو تاسو ته به بیا ستاسو اکاونټ چې دی دا به ایکټیو شي، تاسو به بایومیټرک وکړئ، ستاسو اکاونټ به کولاو شي او تاسو ته به بیا روپۍ چې دی دا به راشي. ځکه که کومو کسانو بهر سیم راغستی هغو ته هم انیکټیو راځي. ځینې کسان داسې دي چې هغو په دفتر کې راغستی دی، نمبر یې غلط ختلی، قسمه قسم مسلې دي د هغې. نو د هغې د وجې نه هغو ته سیم نوټ ایشو چې دی دا راځي. نو دغه کسان چې دي دا به دفتر ته چې دی هغه به ځي. په دې کې ځینې کسان دي هغه ته ان ایکټیو راځي. نو کومو کسانو ته چې دغه راځي نو هغه به داسې چل وکړي چې هغه دې لږ صبر وکړي. صبر دې وکړي ستاسو سټیټس چې دی دا به چینج شي. چینج به شي تاسو به بیا بایومیټرک چې دی دا به وکړئ. دا دومره مسله نه ده، هغې لپاره به وروسته تاسو بایومیټرک چې دی دا به وکړئ. په دې کې ځینې کسان دي چې هغو ته راځي ایکټیو اکاونټ، لکه د هغو اکاونټ هر سره چې دي دا برابر دی خو هغوی زمونږ په اکاونټ کې روپۍ چې دي دا نه دي جمع شي. نو تاسو ته پکار دی چې تاسو بایومیټرک وکړئ. چې بایومیټرک تاسو وکړو نو بیا به ستاسو اکاونټ ته ځانه روپۍ راځي. تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه ایکټیو کړو، برابر یې وکړو، لکه چالو شو، لکه تاسو بایومیټرک وکړو نو ستاسو اکاونټ چې دی برابر شو. نو ستاسو اکاونټ ته به پیسې چې دی دا به راشي. تاسو دغه مسله چې دی دا ختمه کړئ، اول د ګوتې مسله چې دی دا ترې ختمه کړئ. چې دغه یو ته ختمه کړه نو د بینک د طرفه به تاسو ته هم میسج راځي او کېدای شي د 8171 نه تاسو ته هم راشي. خو د بینک د طرفه به تاسو ته میسج د پیسو چې دی دا به تاسو ته لازم راځي. که ستاسو د ماشومانو وظیفو سره د ماشومانو دغه به جدا راځي او که ستاسو د بینظیر روپۍ د بینظیر د روپو هغه چې دی دا به جدا راځي. نو تاسو لږ صبر وکړئ، دا د هغو له طرفه ستاسو په اکاونټ کې روپۍ نه دي جمع شوي. د دغې د وجې نه دغه مسله ده چې تاسو ته روپۍ لا نه دي راغلي. ځینې کسان په ټینشن کې دي وایي موږ ته خو هلته کې ایکټیو لیکلی دی او روپۍ رانغلې. او په دې کې ځینې نور سټیټس دي چې هغه کسان یې د دې پروګرام نه چې دی هغه ایستلي دي، سیم یې راغستی دی او په هغې د بره د پروګرام نه چې دي دا ایستلي دي. نو لږ صبر تاسو له کول چې دي دا نور پکار دي.